نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف شوق سره وی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزتمند مسلمانان اوریدونکو تیرا جمعه او دا غین مخی جمعه د درود شریف د فضائل و ذکر او د پیغمبر علیہ السلام د ذکر مبارک فضائل مونږ ذکر کړی بلکې کوم کتابونو کې چې د پیغمبر علیہ السلام زندگی مبارک ذکر شوی داغه متعلق د هغه کتابونو د فضیلت ذکر هم مونږ کړی او هغه نه یو جمعه مخ کې د مانزه چې کم کلمات دي چې په مانزه کې مون سوایو د دې د ترجمه او د معنا په باره کې مون ویلو چې دا به بیانوو ان شاء الله. نو مانزه ته چې مون ودرې ګنو دا مون د الله پاک سره خبرې کوو او چې یو انسان نه په خپل خبره پويږي لکه تا یو خط ولیکو بیا به ته نه پويږي ته د بل سړي په خبره نه پويږي پرس کا د دې وجه نه چې جبه بدله ده نو دا خو ممکنه ده او ته یو کس سره خبرې کوي او هغه ته په خپلم نه پويږي د سوای نو دا یو ډیر ناشنا غونډه خبره ده ها. نو چې دومره سړی ځان کم از کم په مفهوم باندې پوهېږي چې په دې مانځه کې چې مونږ دا کلمات وایو نیت چې سړی وتړي که د نفل وي که د فرض وي که د واجب وي د هغه نیت د مونځ د مخکې وکړي بیا الله اکبر وي نو پکار ده چې الله اکبر وي چې دوان لاسونه ته ممکن نه ډېره زیاته یقیني برسته دې لاسونه روباسي ها د صادر او داسې طریقې سره الله اکبر وي لکه سړی څنګه سجده کوي پریزي او دا غټه ګوته داسې ګوګونو سره برابر راځي مخامخ او لاس بالکل قبلې ته ها ګوتو دا سرونه چرته راځي قبلې چې الله اکبر مونږ وایو په کار ده چې زمونږه د لاسونو د قابلیت دی ها
او نه به بالکل ګوتې کولاوي نه به بیخي بند بلکې درمیانا نارمل طریقې سره ګوتې داسې کولاو ساتل او داسې الله اکبر نه ویل یعنی مطلب لاس وګونو نه داسې طریقې سره نه کول ما ته وګورئ عام طور خلک داسې الله اکبر چې الله اکبر وایي که نه نو ګوتې داسې نه داسې سیده او دا مستحبه طریقه ده نور پرس کدا دا چانایر شو یا هر طریقې باندې وکړو نو اغنیت کیږي منځ شروع کیږي چې الله اکبر سره وایي ها وایي کنه نو دای طریقه ده کتابونه چې طریقه لیکي نو ټول بیان د دې ټول منځو کې بیا وروسته چې دا پکې فرض دی دا پکې واجب دی دا پکې مستحب دی دا پکې سنت دی ورن به ټول طریقه وخی کنه چې تاسو مانځه ته ودرېږئ نو نیغ به ودرېږي ها دا د صحتمند سړي موږ بیانېږي بیمار ته څنګه آسان نه هغه شانتي دی کوي نو نیغ به ودرېږي کپړې به سمې کې مطلب دا دی سر مر په پټ کې ځان برابر کې ها سوچونه فکرونه دا به نور پرېږدي موږ ته به خیال وکړي او بیا په دقیقه طریقه الله اکبر وایي چې دواړه لاسونه به اوچت کې ها او د غوږونو په برابرۍ کې بلاسونه اوچت کې او قبلې طرف ته بستا د لاسونه دې د مخ په قبلې طرف ته بیا با لاسونه د نوم د لاندې وتړي زموږ د امام صاحب په نسبت باندې ها او په دې دوه ګوتو ټینچا کوتا او دا بل ګوتا چې دا انګوټا چې وته وي انګوټي دې دا انګلیا وي دې سلوري ته کنه سلور ته دې ته انګوټا وي په دې غټه ګوتا او په ټینچا ګوتا باندې غس لاس دا مړوند ونیسي او دا درې ګوتې بپی د پاسه کې داسي نو په دغه طریقې باندې ته دا لاسونه وتړې ها موږ نه لاندې او چا خېټه غټه یا نشي کولای ته څنګه لاسونه وتړل نو ټیک دي کنه په کم ځای باندې او په هر حال دغه طریقه د بیا سبحانك اللهم ان منصور دي د سنه دا مونږ چې وړو ته وایي چې مونږ وایا نو هغه د کم ځای نه مونږ شروع کی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك اعوذ بالله بسم الله نه ولې چې سړی الله اکبر وي نو مخکې سبحانك اللهم وي ها په لومړي رکعت نو په لومړي رکعت کې سبحانك اللهم دې د ثنا وي څه ته وي ثنا سبحانك اللهم پاکی د تعالی را یا الله وبحمدك او تعریفونه دي تعالی را وتبارک اسمک برکت والدی نومستا د خدای پاک نوم سره برکت والدی ها چې زبیده دا د بادشاہ خزوا دا چې کله وفات شو چا خوب کې ولید چې تاسو سره سم عمله وشو نو چې ما روټه خړلا په دې کې انوړای مې اوچتا کړې وخلې ته مې اوچتا وله بس او دا الله اکبر आवाज راغی د بانګ اذان الله اکبر د خدای پاک نوم دی کنه چې الله ډیر ویل ها نو زما سرخ کارون وړای مې کې خو دا د خدای پاک د نوم د خاطره مې غسر پټ کو نو ما د الله د نوم د عظمت خیال ساتلې او د برکت نو دا غي د خاطره خدای پاک زما مغفرت وکړه او چې داستا سورنګونه ولې زړ دي چا چې خوب کې لیدلې و ته وی چې دا یو معتزلی یو گمراه انسان په دې مقبره کې دفن شوی نو هغه باندې د ازمکه راغلی راتنګ شوی دا او ازمکه چې کله یو انسان قبر کې خخ کړی شي نو دا بالکل په کړه سره راځي ها او دومره لوی ګلاس کوي سلور ور طرف نه په د ازمکه راغونډ شي چې مشرق نه تر مغرب پورې دا ټول د انسانانو او د جناتو نه علاوه سکی اوري ها نو یې هغه درس د وجنه د نور چې کوم اهل مقبره مړي نو دا وی رنگونه د یاره نظر شي دي ها نو الله پاک دې په خپل نیکان کې او خدای پاک ته داسې مطلب دا دی د آخرت جون تمرا نصیب کی چې دغه خاطراتو نن پکې سړی بچي ها یعنی چې زمون نسل او ملګری دوستان ټول مسلمانان نیکان را بخي ها والله پاک راته داسې را نصیب کی
نو دا الله پاک نوم سره وتبارک اسمک برکت والد نوم ستا یو لیوارو کنه هغه با لیواری کوله شپه ورځ بچی ډیرو نو په شپه ورځ بچ کم دینو هغه کار کو کله چې وفات شو چا خوب کې ولید چې دا سره سم معاملې وشوه وی چې په جنت کې مې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو درجه ښکته ده کنه هغه عالم او زخو عام سره چې دا دونه دغه په پس حاصل شو چې کله با ما د اذان आवाज واورېدو نو چې کم خپل پیا سټکې به ما او چت کړي او ما را تعالی نه بس داسې به پرې خو د بابا سید منزله ها نو چې د الله پاک د نوم د عظمت هغه برکت د مرګ نه پس پس کار شوخه په ظاهر کې هوړو کې غون تعامل ښکاری کنه چې یا غزنانه سر پټ کو یا د سټکې او بل کې خو دو او څومره لوی پیدا وکړه څومره لوی برکت پیدا کړ نو دا خدای پاک خای بعض اوقات ژوندو د پاره چې تعلیم شي او دوی خیال وساتي ها بشر حافی رحمت الله علیه سره بسم الله الرحمن الرحیم لار کې مونته کاغذ باندې لیکلي او اغه نه غدوړي مونږه صفا کړي او خوشبو په مګلا او برای چتا په یو چون کې خو دخه په لرګو کې پټو دا غیر برکت دا شرابي سره او الله پاک ولا د ولایت دومره لوی مرتبه ورکړه چې په کمالار تو راتو خپل پخپی به ګرځیدو پیزار به نو په هغه لارو کې با سارو لوی بولې غټي بولې نه کولې ها نو یو صاحب لیکلی چې ما په اغلارو کې دغه شیزونه ولیدو زه پوه شم چې به شرحافي جوړي وفات شو او لک سات پس نعی وشو د غم आवाज وشوخه چې به شرحافي وفات شوخه پوه شو نو برکت والد نومستا موږ د دې په معنا نه پوهیږو نو موږ ته بس پته ولګي چې د خدای پاک نوم برکت والدي وایي کنه او یقیني برکت دا نه چې کینی احتمال دی پکې یا به وشي یا به ونشي یا به تسمیلو شي یا به نشي ها دا څنګه او حقیقت بیا خدای ته پاک معلوم دی ها د خدای پاک ذات او صفات وانا لا محدود دی ورا ول ورا دی نه په ذاتو کې سوچ فکر کول شي نه په صفاتو کې د خدای پاک قدرتونو کې به سوچ کوي څنګه چې په ذات کې سوچ منا دي داسې په صفاتو کې سوچ سدي منا نه نشي کولی ها ته دا غي دراک نشي کوي نو وتبارک اسمک برکت والد نوستا وتعالى جدک ولې چې ستا شان ډیر اوچته ها نوم مغه شان بدی اوچته کنه پويږي وتعالى جدک اوچته شان ستا که خپل برکت پیدا کول غواړي داسې مال برکت پیدا کول غواړي اولاد برکت پیدا کول غواړي ها زندګۍ برکت پیدا کول غواړي څه چې غواړي نو بس دای طریقه د خدای پاک نوم اخله ها د موس په ذریعه سره تلاوت په ذریعه سره زکات په ذریعه سره صدقات په ذریعه سره نور فرایض واجبات چې څومره دي ها هر اطاعت په ذریعه سره نو هغه برکت حاصل کا ها او شان حاصل کا نو چت شان ستا د ډیرو خلکو خو مونږ پارټي مور پوري لګي یو غشان لرا کومخه خاص کر علماء کرام او بیا چې کوم په سیاست کې کینی پاسي زموږ نور سکار نه بس موږ هر ټیم هغه ته لاس چوخه بس ډیر خدای خو بس او سیاسي علم نه منم علم منم خو سیاسي نه منم هغه د خر بچیا څنګه ټول پیغمبرانو عظمت پتا لازمی دي کله یو نه انکار کوي کافر کیږي او ټول علماء کرامو ادب او عزت لازمی دي کله یو پکې عزت نه کوي او دا سیده لکه د ټولو چې نه کوي دا ته دروغ وایي چې زه د علماء کرامو ډېر حامیم او ډېر ادب کوم او ډېر عزت کوم ها ولې د علماء کرامو د ادب نه مراد د ټولو علماء کرامو عزت ادب مراد دی ها وایي په خبره کنه یو دم پکې مطلب دا دې صدړه کې رااله نو د ټولو هغه عظمت عین علاوه چې څومره دي
حباء منصورا شو ها دا چې تبلیغیان وی چرا اکرام مسلم دا مخ اکرام علماء او دا شی دا لفظ سو اکرام علماء خود دین په اړه خبره پس خلک لګیدلی یو د کمزوري کولو خرابولو کوشش کوي نو مجبورای د وجه دا نوم بیا بدل کړه اکرام مسلم بسې ک چې مسلمان ذکر شي مؤمن ذکر شي نو اول فرد صحابه کرام بیا تابعین تبع تابعین او پنن زمانہ کې چې مسلمان ذکر شي مسلم ذکر شي مؤمن ذکر شي نو به پته څوک مرادي دا علماء کرام چې دا مسلمانان نه یو داته مراد نشي نو څوک پته مراد کیږي ها ادا شات اور پسې څومره خلصړی دي عوام ندار دی په تابعدارای کې مسلمانان دي هدي په سپوي دا چې موږ سار را پاسو او موږ ذهن ته نه په عقیده کې شک شو برازي او نه په عمل کې شک شو برازي دا د علماء کرامو برکت دی البته چا زړه کې عظمت نه د علماء کرامو نو دا په عمل کې بیا شوبه راځي او په عقیده کې خدای دې نه کې چې سره راځي شکوک او شبهات راشي ها چې دا بداسه کې او دا داسه کې او دا حدیث کې راغلي دی حدیث نه مني او دا خو فقه مني او دا داسه کوي بس په ګډو وډو سر شي ته اس نه پويږي وي زب سکه یو زب بار سره پويږم ها نو چې د اکرام علما او سو اکرام علما مطلب دا د ټول علما کرامو عزت کول څه مطلب سل علما کرام دی پرخ کر سل وانو عظمت ساتل او عزت کول ادب خدمت نه کیږي نو خدمت کول پدې کې دیوم تبع ادبی کوي ورپسې خبره کوي یا غیبت چغلی نو مراد خود اکرام علما نه ټول نه اکرام مراد دی کنه تا خو عمل نه کبیا ها اسی وی جرا علماء کرام منم ویره دا سیاسی نه منم ها نو دا داسې شو چې لکه تا ټول نه منسته ویګه په خبره نو د ډیرو خلکو تاسو ته مې عظمت حاصلول غواړي عزت حاصلول غواړي نو اول دا علماء کرامو ته حاصل دي ها چې د خدای د نوم د برکت او د غوی د شان د عظمت د معرفت نو ته دا حاصل دي خدا می وی چې مونږ لګیا یو شپه ورځ دا غوی د عزت کمولو کوشش کو ورپسې لګیا یو پلانې دا کې پلانې دا کې پلانې دا کې خود دې حقیقت د عزت په آخرت کې بیا ښکار شي ها چې دغه علماء کرام او نیکانو خلق لا حافظان وغیرہ دی به خدای پاک بیا په کم ځای کې ورکړي نو ځا اکثر وایم طالبانو ته ملګرو ته چې لکه په دنیا کې تمام مساته غره ښه رومي په سړی پسې هغه خپل درونه بایګان لګي ولې انسان کمزور دی دې سب پرشتہ خو نه ده وایي کنه او د دې زمانه یو انسان دې زما استا پشان خامخای سبای نو وتبارک اسمک وتعالى جدک برکت والد نمستا او چت شانستا ولا اله غیرک نشته دې معبود برحق غیر ستانه د خدای پاک نه علاوه الکه کو څوک اعتراض وکي چې د انډیا کې چې څومره خلک دي دا غي نه سوچند دا غوي سیوا خدایان دي ها ناوی همانی هغه دي د خدای پاک نه علاوه معبودان نو معبود برحق یادو یار معبود برحق د خدای پاک نه علاوه بل څوک نشته ها او کوي نو قران پاک سو زله ویل چې د ظالمانو سره هیڅ دلیل نشته په معبود غیر حق په عبادت باندې ها قران چیلنج ور کړی که چرته وې نو سه پورې خو بچا یو دلیل راوړیو کنه سو کال د قران پاک شو نشته دی غره ها او کدی نه معبود حق نه دی بلکې سدي غیر حق دی پوهیږي په خبره نو ولا اله غیرک کسو کې اعتراض کوي دغه څه شو جواب شو نشته دی معبود برحق غیر علاوه ستانه دې د ثنا وې د ثنا شو مکمل شو ادا په لومبي رکعت کې ویل کېږي ها او کرالی امام موز باندې ولاړو نو بس تو سره الله اکبر وای غلې ودرېګه ها دام کتابونه لیکلي پرس کا سورۃ الفاتحه لا وینو کا غپا کې الحمدلله رب العالمین دغه زینې کې لګا ساخلی نو کته پکې دا زر زر ویلې شنو وای پکې او کنه شی ویلې نو مو وای پکې بیا دینا پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړم د الله پاک سره د شیطان رټلی شي وینا
پوه شوې یا د شیطان ویشتلی شوي نه خلک په لعنتونو باندې ولي که نه نو د شیطان نه پناه غوښتلی شوې ده په دې سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اسم دله وسوسې راځي یا دله غوسه راشي نو دا وایي ښه بلکې جومات ته چې سړی راننوځي نو داسې کلمات دي چې د هغې معنا داره چې د شیطان نه مو ساتي د هغه د وسوسو نه او د لغزشونو نه مو ساتي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بلکې بعضو صوفیه کرامو لیکلي چې مستحب دي چې سړی د ورځې دا یو څو پیرې اسې وي د دعا پته ورکړه نه چې خدای پاک د شیطان رټلي سیمې نه مې وساتي یو سړی بدعمله دی او ډېر بیکار انسان دی ډېر خراب انسان دی نو که ډېر لوی ماهري او ډېر لوی ژوند دی او ډېره لوی مرتبه وي نو که کم از کم ته بل ته نشي وایي چې یاره دا سړی خراب دی دنه ځان وساته نو په خپله اړه کې به ورته بد ګوري دا هغه ته به څه وایي بد وایي ولې دی خو دی په بدله کې ډېر نیک انسان دی اته دواړه یو شان تللی نو بیا فرق څه شو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی شیطان د آدم بابا نم مشر دی او ډېره لویه تجربه ده او ډېر لوی معرفت ته حاصل د خدای پاک د صفاتو وایي شک پکې نو ته به برباد شو معرفت ته حاصل خدای پیژندو ځکه خو چې شیطان خدای پاک مردود کو نو دا مردود کېدو باوجود هم د خدای پاک نه سوال کړي خدای پاک ته ناراضه شو کنه دا غي باوجود هم سو کو د خدای پاک نه سوال کې مال مهلت راکې در دې خبره دلیل دی چې د خدای پاک پیژندو معرفت ته حاصلو خو شک پکې نو خدای پاک د هر قسمه تغیرات نه پاک دی دې په دې پوهېدو نو خپه دی ناراضه دی خو خدای پاک د هر قسمه تغیرات نه پاک دی د غوسې و غیره خفګانونو په د ایسه سر نشته مونږ چې ډېر غوسه شو نو هم مازغه کار نه کوي او که ډېر خوشحاله شو نو اکثر په شاته خلک واوړي او مړه شي بلکې ډېرو ته د حرامو پیسو دغه وشي چې دا چل وشو تا ته دونه پیسې راغلې بس په شاته وړي مړ شي د انګریزانو په دور کې د یو کس 5000 روپۍ بونس راخته وخه نو اوس د انګریز چې کوم مشر نو هغه کس خپل مرګري ځان سره په منډه روان کو په ځنګل کې هغه په خپل په اسور شو د ځان سره داسې روان کو او ځان سره زغلو بس ډېرې منډې ترې دی وباسې بس بې حده یې خراب کو حتی چې په ډډه به وړېده راوړېدو نو وی کول او چې کله مطلب دا ځان سره بیا سور واپس راوستو نو ورته یې ویل چې ستا 5000 روپۍ بونس راختې وروسته ورته وویل ښه نو بیا ته چا تپوس وکړه چې دا برې ته مخکې ویلي وو که نه چې سړی دی دونه وزغلو خراب دی کو او چې په ډډه اوري نو وای کوي اوس ورته وایي چې 5000 روپۍ بونس ترې راختې نو دا مې ځکه داسې وکړو که شروع کې ته ما ویلې وې دو برداشت نو کړی او مړ شوی نو دا خوشحالي او دا غم چې په میانس کې بیلنس شي چې دی برداشت وکړي دی نو کله کله زه ملګرو ته وایم چې لکه دا طالبان اکثر ډېر بیماران یا دا حافظان عالمان نیکان خلک ډېر بیماران اکثر نو په دې ذکر تلاوت کې خوشحالي دومره ده او دومره اطمینان دی پکې چې دا اکثر سړی نشي برداشت کولی پوه شوې که نه بس مجذوب به شي په شاته به واوړي یا به مړه شي یا به مجذوب شي بیا مجذوبان پېژنئ که نو اوس خو داسې خاص نشته خو پخوا ډېرو مجذوبان چې اور به یې په لاس کې راواغستو یخ شی به یې راواغستو چې داسې به یې ورتاو که یا به له چا ګوتې نه شي ووړې د اور په شان به ګرم او هغه په لاس کې اړو یا اور به یې په لاس کې راواغسته ته به یې څه نه وي مجذوبان نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړم د الله پاک سره د شیطان راټلي شوي نه نو سړی ډېره تجربه ده او ډېر لوی حیثیت دی خو صحیح سړی نه دی نو دته که پرس کا تا ته نقصانی که ته خلکو ته وایي چې دا بد سړی دی نو پړه کې به ورته کم از کم څه ګوري بد ګوري نو شیطان د آدم بابا نه ډېر څه دی مشر دی او ډېره تجربه یې ده او معرفت متحاصلو پوه شوې خو چې ارامي دی او شیطان دی راټلی شوی دی نو خدای پاک وي او خلاق شوی دی او خلاقیدونکی دی او خلاق دی نو دته څه ووایي
دته وایا دغه چې دې کم کم دی وایي په خبره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله پاک چې به حد مهربان نهایت رحم کوونکی دی شروع کوم خان پوښوي نو دې کې خدای پاک ډیر لوی حکمت دلې دی په دې بسم الله الرحمن الرحیم او ډیر لوی طاقت پکې دلې ډیر لوی وزن پکې دلې دی ها چې انسان د ګندګۍ نه پیدا دی بسم الله الرحمن الرحیم سره دې برکت حاصل کی او صفائی حاصله کی او دا غینا پس دی وسوي د خدای پاک د کلام ویلو غوي چې طاقت ور پکې پیدا شو شروع شو الحمدلله رب العالمین سکو هغه ادا کوه نو بسم الله الرحمن الرحیم لفظ الله په دې باندې کتابونه لیکلي شوی او بیا د دې ذکر فجب باندې ویلو په ذات سره کولو او غد باسته په دې کې ها چې دې څه مطلب دی دې څه مطلب دی دې څه مطلب دی خو به هر حال دون معنی سړی زده کې بس دا کافی ده تاسو به د شیخ احمد سرهندی نوم اوریدلی سکولونو کې خو کله کله وی کنه که عام طور څوک نه ذکر کوي شیخ احمد سرهندی چاته چې مجدد الفسانی ویل کیږي ها دا عملو بسم الله الرحمن الرحیم چې دا بس کار کو نو سبب بسم الله الرحمن الرحیم به وي طالبانو ته به چاله کنن بس خره چا به وی چرنن به شوروا خرو چا به نن به کولاو خرو یاداشه بس صرف وبای په دیک کې واچولې او سر به پیبان که ها او بیا به خپل درس شروع کو او بسم الله باندې به درس وکړو دیک کې وبا چولو سر ول بندول او چې درس به ختمېدو بسم الله به واپس کولو کو اقا شی به پاغه دیک کې خچې روجي به په خول یا به شوروا په خویا څه شي چې به خان نو صرف بسم الله الرحمن الرحیم دا عملو یو کس ملاقات لمون تلیو دا هغه عملا بسم الله الرحمن الرحیم چې ما ډیر لوی تکلیف راغلی او مطلب دا دی تهجد کې بدا ما وی نو خدای پاک تسلی راکړه ها چې کوم دشمنان تاسو لګیدلی هدف برکت ته محفوظه هیڅ څوک ته نقصان نشي در رسولې ها جنرال مذلل یا جنرال مشرف تاسو به پیژنئ اغه خپل ټوله مشینری په هغه پسې کړي او هغه دا الزام چیرې د باندې کوم دماکه شوی او د قتل تدبیر کړي نو دا سړی پکې شریک دی ها نو د دې په برکت بسم الله الرحمن الرحیم دا هغه عملو دا خوار چاله ورزي کنه هغه خدای پاک دغه ټول مشکلاتو نه سکو وی باسه بچ کړه هغه غالبا جوړې دغه یو سړی به بچو پیر سه بوخا اسی په الزام لګولې نه کې انسان وشد دا چل کړي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا هم ته بسم الله الرحمن الرحیم ډیر معمولی غونته کار ښکاری کنه لږ غونته ټیم پی لګي او دې کې ډیر لوی خواږه پراتی ډیر لوی دغه چې سړی مړ شو او په عذاب کې مختو او د چې مړ کېدنو بیبي حامله وا بیا ماشوم پیدا شوی وغدونه جوګه شوی چې جمعه تراغلی ها او استاد ته ویلي چې بسم الله الرحمن الرحیم او غور پسې ویلي بعضی ماشومان داسې چې ذهن کار نه کوي په قران کې مټکی نه پیژني موږ سره دا قران پاک یو پیرد و داسې وایو چې بس پر زیاده شي نور غل بیا ورزینا نو بسم الله الرحمن الرحیم په مطلب نه ماشوم په پویدا او نه په اول کې هغه ته یادېږي چې دې ته پس یو پیر ته وې هغه ته یاد شي ها بلکې میاشتو پس ته هغه یادېږي او چې استاد ته بسم الله الرحمن الرحیم او هغه څنګه بسم الله الرحمن الرحیم وي نو یکدم داغه مړی نه سوچت شو کلمه هغه نه ویلې دلته دې بچي ویلې ده او دومره برکت او دومره لوی زور دومره لوی طاقت چې دا ټول دنیا را غونډه شي هیڅ داسې یو مادي طاقت نشته چې د دغه مړی نه د عذاب اوچت کی ها صدقه و غیره دا خو د خدای پاک سره نسبت پیدا شو کوی د کلمې سره کنه او جدا خبره ده دا غین علاوه په دې کل کائنات کې یو داسې مادي طاقت نشته چې دومره هغه سره ویني چې په دا عذاب شته کې نشته خو ښکاری نه کنه خو بل دنیا ده او بیا ته ناغلری کی ها او بسم الله الرحمن الرحیم سونه معمولی غونته ورګه غونته او آسان شیز دی ها او شو دې مثال داسې دی
لکه چې یو شیشې او ته په هغې کې داسې وګورې نو په وړه غونته شیشه کې تا ته ټول ملک ښکاره شي ها نو چې تا بسم الله الرحمن الرحیم ووې گویا چې په تورات او انجیل او زبور کې کوم د خدای پاک صفات نازل شوي او اسم اعظم هر څه چې وو ها او په قرآن کې چې څه دي نو گویا چې دا بسم الله الرحمن الرحیم کې دا تا دا ټول وې خدا اله چې تا ته خو پته یې که نه و چې دې کې دونه طاقت شته او تاسو کړومبي ځل واورېده ښه پوه شوې که نه نو دې نه پس چې دا وایئ نو ډېر په مینه او محبت باندې وایئ ها او په دقې نیت باندې وایئ پوه شوې نو انشاءالله دا د مونځ معنا مونږ شروع کړې چې مونږ دا مانځه کې کم کلمات وایو چې د دې په دې معنا مفهوم خو څه ناسه پوه شو که نه ها نو آینده جمعه او ورپسې جمعې کوشش وکړئ چې را په ټیم باندې حاضري وکړئ بیا به د دې دا معنا سرسري وي انشاءالله الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي.